سلور چپټر زنګ وشو کورس وشو مخکنی چپټر نن چې کوم دی دا د احکام آیات چې کوم قرآن کې دي 1500 دا زنګ نن چپټر دی دا بنن بیانېږي نو تاسو به توجه سره اورئ دینه مخکې قرات تجوید وشو بیا احادیث وشو بیا دعاګانې وشوې بیا تجوید د اما سپاره سورتونه مون سبق جنازه سبق دعای قنوت دا بیان شو ستاسو وړاندې نن زنګ دا چې کوم چپټر دی دا پنځم دی منتخب آیات सूरतों का तर्जुमा और तफसीर डाले कुरान के ढेर आयतुन दी 6666 नदी दा गलत मशहूर दा कने वेश मारे कुरान के आयतुन 6666 नदी 6400 लगभग दग आयतुन दी तासो वेश मारे कुरान के 6666 आयात थी आयशा रदी अल्लाह अन्हा अल इत्तिकान या इत्कान तफसीर के फरमाई सुयूती ते नकल करी दी नदीना मुराद आयात न दी मसाइल उसूलिया ज़िक्र च आयशा रदी अल्लाह अन्हा के दे इज्तिहाद इंटरप्रिटेशन सलाहियत हो ओगा इंटरप्रिटेटर हुआ मुजतहिद हुआ मंग दागी इमिटेशन को इमिटेशन दागी तकलीद को आगी पसीजू न कुरान के 6666 आयात न दी बल्कि मसली दी ओगा इज्तिहादी उसूली कुल्ली दा आयशा फरमाई न खल को दा मशहूर कल कुरान के 6666 आयात न जिबे वेश मारी आगे उम्रनी जवाब में लो शो सब चिदा बल्लिगू अन्नी वलो आया कि यो आयत हम ताउस्त मालूमी न बलते ورسوي न دلته آیت نه مراد هم آیت نه ده د قرآن بلکې یو مسله اوس پوه شوې نو دقه کنده اما جی عائشہ قول نه دا مراد ده زموږ سبق شروع کیږي د کورس 56 نمبر صفحه کتابونه ما درکړي دي په ډاک مې درلېږلي دي تاسو غوښتي دي چا پی ډی ایف فایل غوښتي دي په واتس اپ کې هغې ته هم لیږلي دي که څوک پاتې وغواړئ زنګ مدرسه کې دا کورس ختم شو 3 ورځې وشوې 4 ورځې ماشاءالله هر جون جولای کې دا کوو نو ما شروع کړې د سوره فاتحه دې ته سوره فاتحه ځکه وایي فتح یفتحو که معنی کولنا کلاول رابرسېره کول نو قرآن چې رابرسېره کې لومبي صورت ته کم یو راځي سوره فاتحه دینه قرآن کلاوي کولنا ام القرآن متوي د قرآن جړلا اساس القرآن متوي سورة الشفاء متوي الفاتحة لما قرأت سورة فاتحه چې پچا دم کې ټیکی چاہے ما ډړم چیچلی وي او دوانو عقیده دا پکار جکار بکی او علاج سنت ته غوم کو نو دیتا وی سورہ شفا سورة الدعاء اهدنا الصراط المستقیم دعا دا پکے دیتا وی سورہ سبع مثانی آغا وہ آیتون چی بار بار قرآن کے دا یو واحد صورت تلومبے چې دنګ په هر رکعت کې هر پیره وای نور داسې نه وای دا وای په هر رکعت کې نو سوره سبع مثانی متوي سوره الدعاء متوي سوره المسأله په دې کې یو مسله مونږ د الله نه غوښته چې الله هدایت راکړي او سوره الشفاء متوي سوره الفاتحه متوي سوره ام القرآن متوي ام القرآن اساس القرآن فاتحة الكتاب دا نمونه نورم ډیر دي دې کوم ته الله دا خودنه کړی دا چې تاسو غواړئ د الله نو غواړئ ما وراء الاسباب او ما تحت الاسباب هم د الله نو غواړئ
خو ما تحت الاسباب د الله نم غوښتې شي او غیر الله نم یا الله وبرا کې تګم امي مورې وبرا کا وګوره دوه ټیک دي خو چې خبره ما ورا الاسباب تشي یا الله اولاد راکې نو سبب ته اختیار کړی دی واده قربت او علاج اوستا اولاد نه کیږي ستا اولاد نه کیږي نو اسباب دروازې بند شو نه دا غوښتنه صرف د الله نه یا الله اولاد راکې کته بابا ته اولاد راکې یا قبر یا بت نو مشرک شو ما تحت الاسباب دوانو مدد ټیکته ولو شراک نعلیه دا الله نو غواړي چا استاو چړیا وشلېږي د سپلې او دا الله نه غواړي او دغه ته مو وای چمیار ته جمال سپلې وګڼل پوښو کپونه شو تمام محترم اهدنا الصراط المستقيم دا الله نه بغواړو اياك نعبد واياك نستعين دا الله نه بغواړو د شپې الله مونږ او د کین راته سوی وای اللهم انا نستعينك ونستغفرك دا وای اللهم انا نستعينك ونستغفرك الله وی دا وای مونږ او د کیم پدې چې دا وای شابه الله اکبر لومبه دعا او الله مونږ ته وجه تاسو وای دا دعا یو گولڈ زهر انګريز اعتراض وکړ مستشرق کدا دا الله کتاب د نولې ویلي چې اهدنا الصراط المستقيم ولې الله دا وی چې اهدنا الصراط المستقيم سوال نو جواب دا دی چې دا هر صورت نه مخکې او دا هر آیت نه مخکې دا خبره پټه ده کما لومبه آیت چې نازل شوی دی اقرا دا ته پټه ده یعنی الله وی چې اقرا وایا سو وایا اهدنا الصراط المستقيم اعتراض ختم شو زما محترمو چې چاته هدایت ملو شو ناغه تار سره ملو شو چاته چې هدایت ملو شو ناغه تا هر سره ملو شو یوړوندو بیواده ځوان نو یو بزرگ عالم لراغه چې ما ته دعا وکم هغه ته بچی څه دعا وکم چې الله رب العزت مالا سترګې راکړي وی ښه او چې بیا زه واده وکم ښه چې مالدار شم ښه چې زوی مې وشي ښه نو بس که نور وی چې زما عمر ډیر شي 200 کاله نو بیا چې ما زوی ډیر تعلیم یافته شي نو بیا چې هغه باچا شي څه شي باچا شي دا دعاګانې راته وکړو هغه پیر صاحب ورته وي بزرګ ورته وي عالم ورته وي موحد پیر پکار چې د شرک نو بدعت نه پاکي ښه او پرده کوي نو او دین نه کاروبار نه جوړي نو هغه بزرګ ورته وي چې یو دعا ووایه بیا ته کومه تا خو سمه قیسه جوړه کړه د دعاګانو د انبار جوړ کړه اوس مونږ تاسو پویو په اهدنا الصراط المستقیم باندې کنه په دې مو پویو نو دا لطیفه په دې اورو چې تاسو په خبره پوه شئ نو هغه عالم وتوي بزرګ وتوي چې یو دعا به وینه بیا ته کوم شابه ٹھیک نو دا چې پسترګو مازوري کنه دا ډیر زیات تیز دي کیپاسټي د سترګو محفوظ وي نو هغه الله ولا بل ځای کې دماغو کې ډیر سیز زیات کړي او عقل کې دا اوره ګوره لاسونی سو په جن دا سوکته आवाज اوري وي دا سوکته څنګه یو ملګری هغه به ریډیو ټیک کو پسترګو مازورو حافظ عالم ریډیو به ټیک کو د غړې ټایم به وي هم څنګه وې دا لاس په پګړې وو یره خو عجیب هغه به کاو نو کوم باریان شو نا غړون دغه ته وې عالم ته بس یو دعا راته وکړه ډېرې دعاګانې مه کوه یو دعا وکړه لون خو ډېر تېز و نو هغه ته
بس ما دا دعا وکړه چې خپل زوی په خپلو سترګو باچاوي نه ما خپل زوی په خپلو سترګو باچاوي دا یو دعا وکړه. نو ټولې دعاګانې پکې راغلې که نه بھئی زوی به هله کېږي چې واده وکړي او خرچې به هله چلي واده به هله کړي چې مالدار شي او زوی به هله ویني چې عمر زیات شي. نو دونه وړه جملې ووایي چې هغه ټول ارسه یې پکې بند کړو هغه ټول ارسه یې پکې بند کړو. نو دکه شان اوس دا لطیفه دې دپاره وه چې چا ووایي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماله د نیغې لارې هدایت راکړي او په نیغه لاره مې روان کړي د قرآن او حدیث لاره ده که دې نه کټ کېږي نو بیا خو نعوذ بالله من ذلک یا به ایتیسټ یا به یهود نصاره هغې څنګه یي تاسو ته پته نو هغه ته هر څه ملو شو چاته چې هدایت ملو شو دی جواب شو. دلته یو بله نقطه هم درته وایم ډېره اهم نقطه ده